أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. سورة یونس 59 نمبر آیت. بدی آیات مبارکه کی هغه خلق باندې رد د شاغي د حرام او د حلال د لپاره معیار خپل رای خپل فطرت غني. یعنی هغه خیال دا د یو څه حرام دل د هغه حرام د زما رای حرام غني او یو چې حلال د هغه ټیم حلال ذکر زما رای د حلال وي. او په دغه طریقه باندې په جاهلیت په زمانہ کې ډیر شزونه خلکو رضان حرام کړیو او ډیر شزونه رضان حلال کړیو. اکثر ملکونو کې کم څه ملکونو کې اسلامي قوانین نافذ نه دي، هلته کې هم دسي مقننه یو اسمبلی هاوس اسمبلی ناشته او هغه یو مسله باندې اتفاق وکړي چې دا جایز شو، خلک وایي جایز دی، او چې قانون وایي چې حرام جو بس حرام اسلام دا هغه اهمیت نه ورکوي بلکې اکثریت ته اعتبار ورکوي. دغه ته وایي د رای په اعتبار سره یو شی حرام دل یا حلال دل. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي ارایتم خبر را کې ماته. ارایتم اثر کی پورا جمله د سیدا ارایتم فان رایتم فاخبرني. آیا تاسو لیدلی که تاسو لیدلی نو ماته هم خبر کړئ. د پورا جمله د سیدا لیکن بیا د دینه فان رایتم فاخبرني دا جمله ختم شو او د ارایتم دغه قائم مقام پاتې شو. نو په دې وجه اکثر مفسرین د ځګن کې لیکلي قل ارایتم ای اخبرني چې ماته خبر راکړه. ارایتم ختم پاتې شو او اخبرني چې کوم دې ختم شو او دا هغه قائم مقام وګرځید. نو په دې وجه باندې مطلب مفهوم دا ده چې ارایتم خبر راکې ماته بل معنی دا ده چې آیا تاسو لیدلی دي. به دې نه بعد جمله حذف ته چې فإن رأيتم فأخبرني کلی دلی مینو مام ته خبر کړي. موږ لنډه معنی د سوال چې قول ورته وای ارایتم خبر راکې ماته ما انزل الله لكم حق چې الله نازل کړی تاسو ته پاره من رزق در رزق، یعنی تاسو ته الله تعالی کوم رزق درکړی دی او د اسمان نه ولا فیصله کړی ده. فجعلتم تاسو ګرځوي منه بعض الحقین حراما حرام وحلالا وحلال. خپل رأي سره رزق ته حلال او حرام وای او آسمانی دلیل او شریعت ته پکې نه ګوري. قول نو ورته وای الله اذن لكم، آیا الله تعالی تاسو ته حکم کړی دی په دې خبرو باندې چې رضا نه جوړ کړي. ام علی الله تفترون، یا تاسو په الله تعالی باندې دروغ وراړوي. تفترون دروغ وای، افترا رضا نو دروغ ته وی چې چا ورته ویلی هم نه رضا نه لګي دې ته افترا وای. نو دې خلکو نه تاسو کې چې کوم سيزون الله حرام کړی نه دي هغه د حرام وای تاسو، او چې کوم حلال هغه د حرام وای. نو دا حکم الله تعالی کړی دی او کنه الله نه دی کړی په الله تعالی تاسو دروغ وراړوي. کومه خبره ده؟ نو ولنې خبره خو نه ده، ان الله ته حکم نه دی کړی، خو به خبره شوه چې دروغ د ځانه وای په الله تعالی باندې. چې کله الله تعالی باندې دروغ وراړوي نو بیا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، سده ګمان د هغه کسانو چې جوړي په الله تعالی باندې دروغ یوم القیامت په بار د ورځې د قیامت کې چې کوم خلک په الله تعالی دروغ وراړي دغه خلکو د قیامت باره کې څه خیال چې قیامت به راځي نه یا دا چې قیامت به راځي خو تاسو به کې نه کیږي. دا ذهن دی، دا خیال دی. نو د سینه کدی باطل خلکو دا خیالي چې قیامت نشته نام خطا دي، او کدی خیال چې قیامت شته لیکن تاسو به کې نشته نو دا خبره هم خطا ده. لہذا قیامت راځي او تاسو به کې هم کیږي. نو د جرایم مبارک سوچ فکر پکار دی، داغه نظر ساتل پکار دی او د خبرو مبارک سخت احتیاط پکار دی. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. یقینا الله تعالی خاوند د فضل له په خلکو باندې لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه وباسي. الله تعالی خاوند د فضل بلې طریقه باندې دی چې دا خلک دومره جرأت کوي چې په الله تعالی باندې هم دروغ وراړي، نور ګناهونه لاسه دي چې په الله یې مراړي او رضان نشز حرامي وي حلالي. دا عظیم جرم دی، لوی جرم دی. خو بل درته کې د الله تعالی فضل ته وګوره چې دا خلک په وري نه رانیسي. دا جرایم خلک کوي، الله تعالی له کافي مهلت ورکړی چې کلم توبه وباسي، بس توبه دی وباسي او چې توبه ویسره به هم الله معاف کوي
او داسې نه کوي چې پوري راونه سي رزمکه د مخ نه پناه کی دا ولي ځکه الله تعالی خوند فضل له د مهرباني خوند نو د دومره مجرمانو سره هم ډیره گزاره کوي پوري نه رانیسي ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن اکثر خلک شکر نه وباسي یعنی بازیر د مجرمانو شکر یستره چې الله پوري راونه ولو او ختم نه کړ د شکر یستره وي او نور هم د الله تعالی تابعدار شوی وي لیکن ندی بازی باندې دا خیال دا شو چې کله بګوناونو باندې الله تعالی سوګ نسینا د خیال شو نور بس ډاډه شو وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي وما تكون في شأن او نیت فإس یو حال کې او نت تلاوت کې قرآن نه ولا تعملون من شيء من عمل او نت کار کې د بل څه عمل الا كنا عليكم شهودا مگر موږ تاسو ته حاضر یو دا الله تعالی د محیط او د کلی علم ذکر دی چې الله تعالی علم دسی اگر چې مخاطب کړي نبی علیہ السلام دی لیکن د الله تعالی د یو لوی ازلی علم ذکر دی چې د الله تعالی علم دسی د تاسو څه کارم کوي که تاسو تلاوت کوي او که تاسو بل څه کار کوي په هر حال کې الله تعالی تاسو ته حاضر ناظر دی یعنی تاسو اس یو حرکت اس یو کار د الله تعالی نه پټ نه دی اس توفیزون فيه په هغه وخت چې تاسو نه نوځي په دې کارونو کې نو توفیزون د جمع لفظ دی نو معلومی کې دا چې دینه مراد امت ته کله تاسو نه نوځي فيه په دغه کارونو کې د مخکینی کارونو کې تاسو نه نوځي یعنی شروع پکې کوي مشغولې کوي پکې وما يعزب او نفتيږي عن ربك دربستانا من مثقال ذره في الارض فبرابرې د یوې ذره پزمکه کې ولا په السماء نه باسمان کې یعنی لوی خلق او داغي کارونه خلاصه کې سکی چې بزمکه او اسمانونو کې د الله تعالی نه یو ذره هم پټې دي نشي دا هر څه د الله تعالی په علم کې دي ولا اصغر من ذلك او نو وړه د ذرینا ولا اکبر او نلوي الا في كتاب مبين مگر دا موجودي په کتاب ښکارا کې کتاب نه مراد لوح محفوظ د ټول دنیا نظام په لوح محفوظ کې د لیکل شوی دی نو د دې دومره جملې حاصل دا شو چې الله تعالی علم دومره ازلی او لوی علم دی د انسانانو د علم او د مخلوق د علم په شان تکي نه دی چې د دې دیوال نسب پناه دی نه خبرې کې څوک شته کنيشته بلکې د الله تعالی علم د څه تاسو څه کارونه کوي په کوم حالات کې می الله تعالی تاسو سره حاضر تاثیر او دغه شان د کې بزمه کې واسمانونو کې د الله تعالی نه یو ذره هم پټې دی نشي نو د دې مضمون ذکر کولو حاصل دادي مجرمان له هم فکر وکړ د مجرمان تاسو چې په تور تیرو کې څه قسم مشورې کوي د اسلام خلاف د مسلمانانو د اسلامي نظام د علماو خلاف چې څومره سازشونه تاسو جوړوي دا هیڅ شی د الله تعالی نه پټ نه دی د الله تعالی مخ ته به حساب ورکوي نو چې کوم څه تاسو کوي نو اول نه به سوچ وکړئ چې الله تعالی مخ ته پېښ کیږم حساب ورکوم چې څنګه حساب ورکوم او دغه حساب به زما د پر وبال جوړیږي او نه به جوړیږي دا کومه مشورې چې من کو په الحال کم څه چې کوو دا سیس د اسلام په حق کې د انسانیت په حق کې دی چې نه کړي اسلام او د انسانیت دوه خلاف دي نو که خلاف وو نو بیا به د مصیبت جوړیږي دا مشورې او که دا دوی په خیر کې وو فائدہ کې وو نو بیا خو فائدہ شته بیا د خیر خبره ده د دې سره سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې ستا دشمنان اگر چې په دنیا کې ډیر زیات دي اگر چې ستا خلاف د دوی مشورې په ډیرو پراخ او زګینو کې کیږي او ډیر زیات کیږي لیکن دا ټول حالات الله تعالی ته مخکې نه معلوم دي لہذا ستا پورا حفاظت کوي او سره دشمنانو نه به پورا انتقام واخلي نو د الله تعالی د دې ازلی علم ذکر کولو کې دوه خبرې شوي کافرانو ته خبرداري شو د اسلام دشمنانو ته چې تاسو د جرمونو د الله تعالی نه پټ نه دي په طریقه چې جرم کوي خدای الله تعالی نه پټول نه شي نبی عليه السلام ته تسلی د جستا مخالفین او دشمنان زمانه خلاصې دي نشي دا به زرا ګیرو او دغه شان نګسته حفاظت د کومه ځکه چې په هر حال کې تاسو خبرې او ته چې په کم کیفیت کې نه ماته معلوم یې نظر حفاظت کوم ساتم دي دا مضمون برزه کې تر شوی د شکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې وو نو الته هم اوبه چې مدینه ته راغی نو هم د په قرباني په پیری ولاړې وي د صحابه کرام پیری په وي مدینه منوره کې هغه ځکینو کې چې کوم ځکینو صحابه کرام پیری کړی وي هغه لارو کې پیری کړی وي چې کوم لارو کې د حمله کولو غالب امکانات چې د بهر نه به حمله کیږي په نبی عليه السلام باندې او د ګټو د سرو ګټو نه چې کوم مورچې جوړې کړي مورچې په الحال هم موجود دي لیکن ناغي نورسته بیا الله تعالی نبی عليه السلام ته آیات نازل کو چې والله يعصمك من الناس الله تعالی به په خپل حفاظت کوي د خلکو نه الله تعالی به په خپل ساتي
نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته اعلان وکړ چې اوس پیری نوري مکوئ زموږ حفاظت ذمہواری الله تعالی په خپل باندې واخیست اوس پیری پرې دوی بیا پیری ختم شو او د اخیره پورې نبی علیہ السلام هم دغه محفوظ پاتې شو